سلامونه علیکم احترامات ملګرو بلال خان یم ستاسو ورور او نن نه بلکې پرون مولانا فضل الرحمن صاحب د درنې کال ورکړی ټول کارکنان با په اتفاق اتحاد سره او په پر امن مارچ کې با اسلام آباد ته روانګي کوي د پیر په ورځ باندې بچدنو د اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته درنا ورکوي ولې چې د سپریم کورټ د تلو نه د انصاف هیڅ قسم ته توقع د جمعیت الاسلام د مولانا فضل الرحمن صاحب نشته دی بلکې مونږ تم نشته دی زمونږ مشر مولانا فضل الرحمن صاحب د درنې کال ورکړی دی او ټول کارکنان به په دې درنا کې شرکت یقیني کوي ولې چې دا حکم د مولانا فضل الرحمن صاحب دی د ټولو نه مخکې تاسو راشئ د مولانا فضل الرحمن صاحب د خبرې اترې در سره واورئ پس د هغې نه راځو یو څو خبرې پې باندې بیا کوو چیف جسٹس صاحب سن لیجئے हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे नजदीक 4-3 का फैसला कोर्ट का फैसला है। कानून बन जाने के बाद अब आप अकेले अस खुद नोटिस नहीं ले सकते किसी मसले की। जबरदस्त। तो आज का मुत्तफका ऐलान सोमवार के रोज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे मुल्क भर का आवाम और हमारे पार्टी के एक एक कारकुन घर से निकलेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा फलाना काम है मैं इसके लिए रुक रहा हूं। उसको सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ आना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे पुरअमन एहतजाज देना होगा। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे से भी जबरदस्त کوم تاسو خو ملګرو اوریدلی وی مولانا فضل الرحمن صاحب هنګامي ته ور باندې د درنې کال ورکړی دی د پیر په ورځ باندې د خیبر پښتونخوا د صوبې سند د صوبې بلوچستان او د پنجاب کې چې څومره زمونږ د جمعیت الاسلام ورکران وي ذلي تنظیمونه وي هغه به ان شاء الله خپل حاضری یقیني بناوي یقیني کوي او ولته کې به دا خبره بنوي چې زما نن پلانکی کار دی نن ډنګري کار دی دا خبره د ملک د قانون د دا ځکه چې د مونږ په ملک کې لا قانونیت دی نو مولانا فضل الرحمن صاحب د دې دپاره راوځي او ټول چې دی نو ټولو عوامو ته خاص کر د جمعیت الاسلام کارکنانو ته اپیل دی چې په دې درنه کې به لازم شرکت کوي مونږ هغه خلک نه یو جمعیت الاسلام والا هغه خلک نه دي چې دا په ملک کې انتشار پیلاوي انتشار والا خلک هم خلکو پیژندل دا وګورئ منه خلک چې دی نو پکې پټوي خیبر پښتونخوا کې داسې پارټیان شته چې مشر یې 4 ملکونه لوټ کړل او راغی دا د سپریم کورټ باندې حمله وکړله په جی ایچ کیو باندې حمله وکړله د کور کمانډر په کور باندې حمله وشوله بلکې جوماتونه وسوځولی شول ماشومان مې بله ورځ د خرګاډي کې ناست و هغې ځان لږ کبال مبال راټول کړی او هغه وړې د هغه خرګاډي ماشومان ووهلی شول په پرمیسه باندې ورننوتي دي دا دهشتګرد شرپسند عناصر د پی ټی آی او هغې وهلي دي بلکې هغه پرمیسه والا باندې سر مات شوی دی هېڅ تپوس نشته دی ملک کې چې دی نو موټروی وسوځولی شوې نو نه بی نه مولانا فضل الرحمن صاحب د دغې شیزونو خلاف دی زمونږ پر امن درنه به وي د چا خلاف به وي د هغه جج خلاف به وي چې کوم سړی خپل قانون جوړوي آیین ماتوي نو مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې خلاف درنه ورکوي د پاکستان باشعوره او د جمعیت الاسلام هغه کارکنان چې هغه ته دا پته ده چې زمونږ مولانا فضل الرحمن صاحب یو حق سچ انسان دی د ملک پاکستان دپاره او د پاکستان د عوامو دپاره چې صرف غږ اوچتوي نو د پاکستان خیرخوا دی نو هغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی نو هغه مونږ ته کال راکړی دی او انشاءالله مونږ به ټول چې دی د خیبر پښتونخوا او د جمعیت الاسلام څومره کارکنان دي یا د خیبر پښتونخوا باشعوره عوام دي هغه به شرکت کوي د مارچ د درنه دا به یو پرامن درنه وي انشاءالله دې کې به زمونږ د طرف نه هېڅ قسم ته شرپسندي یا فساد یا د چا نقصان ورکول نه وي بلکې صرف په درنه د چا خلاف وي د چا خلاف چې مولانا فضل الرحمن صاحب کالو که د هغه خلکو به خلاف وي باقي خلک په خپل روزګار کوي د چا روزګار ته به نقصان نه ور رسولی کېږي سرکاري دفاترو ته به نقصان نه ور رسولی کېږي لکه څنګه چې دغه د پکوغلو پکې پټ کړل زمونږ د جمعیت الاسلام به یو پرامن مارچ وي او دا به انشاءالله بیا یو تاریخي درنه وي نو ټول چې دی په دې کې خپل شرکتو کې ستاسو ورور بلال اجازت غواړم خو بیا هم
خپل ورونو ته خپل باشعوره پاکستانیانو ته یو دعوت ورکوم چې د مولانا فضل الرحمن صاحب به ګوره بیا ارمان کوئ د ملک قانون قسم دی داسې خو کله په یو فلم کې هم نه دي شوی مخکې به که فلم کې به دا چل کېده نو فلم کې به څنګه کېده فلم کې به جیل یا مات شو به تښتېده بلکې دا اوس په ګنټه کې وروره قانون د ده دپاره نوی دی مونږ ګیر شوي وو مونږ چې دی جیلونه خوړلي دي زمونږ دپاره د دروغو کیسونه راباندې جوړ شوي دي هېڅ چا تپوس نه دی کړی جج قسم دی بس چې جج ښکاره لیدلي و چې یاره دا سړی په دا موقع چرته کې و د پلانکې چرته کې و او د سر یې مونږ ته اړو چې دی نو هېڅ قسم ته څه ګډ ریسپانس نه دی میلاو شوي نه زمونږ د حق فیصله کړې ده بلکې هغه د دروغو بې بنیاده الزاماتو کې چې دی بلکل چې دی نو مونږ سره ناانصافیانې شوي دي او دا روره ښکاره په اربو غل د ګړۍ غل د ملک کې چې دی نو د موټروی ټول پلازې وسوځېدلې شرپسندي جوړه شوله او هغه ته چې دی نو کال وشي چې په ګنټه کې دننه دننه دې پېښ شي دا کوم قانون دی دا کوم انصاف دی نو د داسې قسم ته د ستا او زما د انصاف غوښتلو دپاره مولانا فضل الرحمن صاحب راوتی دی د قانون یو کولو دپاره مولانا صاحب راوتی دی نو ټولو عوامو ته یو اپیل کوم چې ټول چې دی نو د دې درنې لپاره روزئ او داسې چې دی داسې لا قانونیت چې دی په ملک کې کېږي داسې کله قانون چلیږي د هغې خلاف د مولانا فضل الرحمن صاحب تر څنګ ودرېږئ ستاسو ورور اجازت غواړم د الله په امان